وکیف یحکمونک عندهم التورات او سرنگ بدوی تا منصب جوړ کی سرنگ بدوی تا سالس جوړ کی حالانکہ د دوی سره تورات ته او په تورات کې دغه حکم موجود دی نو مخکې الله فرمایل چې وکيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله څنګه بدیتا حکم څنګه بدیتا درمګړې او سالس جوړ کی حالانکہ د دې سره تورات ته او په تورات کې هم دغه حکم موجود دی نو دی چې څنګه د صد پارا سالس او درمګړې جوړولې نو د دې خو بل غرض دی خو وی چرته کوړو سزا براته په شریعت اسلام کې موجود وي نبی علیہ السلام براته ووري یا د جیل سزا براته ووري نو دا خو ته اک سزا وروله کوم چې په تورات کې دا نو مهدر تورات ذکر شو اوس دې آیاتونو را روانو کې تورات ته جامعیت ذکر دی چې تورات د معمولی کتاب نه دی د ټولو نړمبنه درجه په آسماني کتابونو کې څلور غټ کتابونو نازل شوي دي او سل صحیفې نازل شوي ان ټوټل 104 کتابونه آسمانی نازل شوي دا څلور بګي غټ کتابونه دي قرآن مجید تورات زبور او انجیل نو په ټولو کې اعلی مرتبه د قرآن مجید ده ځکه چې ټول کتابونه الله رب العزت په قرآن مجید باندې منسوخ کړي دي او قرآن مجید ناسخ کتاب د تورات ذمہ داری هغه الله رب العزت په خلکو باندې اچولې و چې د دې ذمہ دار به دغه خلک علما او رهبانیین دا به د دې ذمہ داری د دې د حفاظت ذمہ داری په هغه چولې و او د قرآن مجید ذمہ داری الله په خپل باندې اغسته ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وی قرآن مجید مونږ نازل کړی د دې د حفاظت ذمہ داری مونږ په خپل باندې الله وی اغسته یعنی بده کې څوک د زور د زیر د پیش د دې تحریف په قرآن مجید کې څوک نشي کول معمولی غونډه کې رد او بدل په قرآن مجید کې څوک نشي کول نو دې آیاتونو مبارکو کې د تورات ته جامعیت ذکر دی لومبنه درجه در قرآن مجید د دویمه درجه بیا تورات ته خو چونکه اوس زمانه کې خو تورات ناسخ نه دی منسوخ کتاب دی چې قرآن موجود دی یو کتاب حکم نه چلیږي سوا د قرآن مجید نه خو تورات تر ډېرې زمانه پورې په تورات باندې عمل را روان تقریبا سلور زره کاله 4000 ساله پورې په تورات باندې عمل را روانو خلکو په عمل کو يهوديان نو الله په دې رکوع کې د تورات جامعیت ذکر کی الله فرمایي ان انزلنا التوراۃ بشک مونږ نازل کړی دی دا تورات فيها پدې کې هدن هدایت و نور او نور دی بکی نو الله وی دا تورات مونږ نازل کړل دې مطلب دې طرف ته اشاره ده چې دا تورات آسمانی کتاب دی د الله د طرف نه نازل شوی دی دا نه چې دا تورات ته الله کتاب نه دی الله وی تورات مونږ نازل کړی دی خو اوس منسوخ شوی دی ناسخ کتاب قرآن مجید دویمه دا چې دا قرآن دا تورات شون دی کې نقص نه خرابي پکې نه و خو الله رب العزت د خلق مزاج ته مقتل خلق ته مقتل زمانه ته مقتل دغه مناسبت سره الله رب العزت قرآن مجید راولي نو ان انزلنا التوراۃ بشک موږ نازل کړی دی تورات فيها په دې تورات کې هدن هدایت و نور او نور بکی نو د هدایت نه مراد با احکام او شرائع شي چې هدایت وبګنو احکام منز روزه زکات حج دعوت مراد شي او د نور نه به مراد عقیده شي د هدن په تورات کې عملی احکامات او د عقاید پکې و نور او عقاید پکې ایا به الټه شي دواړه تفسیرونه دي یا به د هدن نه مراد عقیده شي او د نور نه به مراد احکام او شرایع شي او یا به د هدن نه مراد د عقاید او احکام شي عقاید او احکام دواړه به د هدن تفسیر شي هدن نه مراد دي عقاید او احکام او د نور نه به مراد دفع د شبهات شي چې کوم شبهات انسان د بدغه کې راځي نو هغه د وکول نه مراد نور شي نو مطلب پیدا شي چې هدن په د قرآن او تورات کې احکام او عقاید ذکرو و نور او نور پکې ذکرو د شبهات او دفع پکې ذکرو درې وړه تفسیرونه ټیک دي هدن نه مراد احکام نور نه مراد عقیده یا الټه کې د هدن نه مراد عقیده او د نور نه مراد احکام یا د هدن احکام او عقاید دواړه مراد شو او د نور نه مراد دفع د شبهات شو چې کوم شبهات انسان ته د شیطان په ذهن کې ور اچي هغه دفع کولو د لپاره
چې کوم دی په تورات کې علاج موجود شي هغې ته نور وویل تعبیري په نور سره او هدن نو هدایت پکې موجود و نور او نور پکې هم موجود نو ان انزلنا بشک موږ نازل کړی دی التورات فيها په تورات کې هدن پدې کې هدایت د عقیده و نور او رڼا د عمل وا يحكم بها النبيون فیصله بکول بها پدې تورات سره النبيون پیغمبران الذين ها کسانو اسلموا شاغوی پرمان بردارو پخپلا للذین دها کسانو د پر فیصله کولې هادو يهوديان نو پیغمبرانو په دې تورات باندې فیصله کولې تر 4000 سال پورې په تورات باندې عمل را روانو پیغمبرانو فیصله کولې د چا د لپاره هادو چې يهوديانو د يهوديانو لپاره په دې باندې فیصله کولې